د دین د بیان د پارا د دعوت د پارا نو د تبلیغ د پارا اغا کلی ټول غلط عقیده والو دادری تا نرال دعوت شروع کو ټول کلی ورپسې ډنګ پلا سره وته ښا تاسو مونږ ته خلق خرابوي کلی را خرابوي خلقو ته عقیده خرابوي په کلی کې شور جوړ شو وی تبلیغ والا راغلی دین بیانون کې راغلی چې کله شور جوړ شه د دې دریو تنو نه په دې کلی کې صرف یو تنو هغه د دینه مسله زده کړې وه هغه چې پوه شي چې دا شور دی او نه منو ستا خبرې او دا لوی اوازونه دي دی چې ته د ستړی ستومانه راغلی و د کار نه د کور کې ډډه والې وه اواز یې تر غوږو شه اوس څه کوي که دا مونږ وو هلکه ټول کلی خلاف دی نو ټوله علاقه خلاف ده او دا زما استادان راغلی دي دا زما مرشدین راغلی دي اوس دا ټول کلی د دې خلاف دی نو زه پکې یوازې سیمه راشه په ځان یو بړستن بل هم راواچوه چاډو پته مې نه لګي مونږ خو به داسې کول که نه دغه نر ځوان دی دا درې حق پرستې کلي ته راغلی دي دتې مسله زده کړې وه الله رب العزت وی وجاء من اقصى المدینة رجل دغه ته وی ښه سورة یاسین رجل یاسین زموږ استاد باندې رجل یاسین حبیب نجار رحمه الله وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر فلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة دا سوک شو اے دا دری حق پرست راغلیو کلی ورپس ټول په اتفاق روته دا ځوان الله وی دی را روان دی د دې حق پرستو ملګرتیا کې را روان دی نو د منډه والا نو ګوره قرآن کریم کې الله دغه منډم ذکر کړی دا الله ته دغه منډم خوښه شوې ده ولې د حق پرستو په تایید کې منډه والا ښه د دنیا خو دارالامتحان دی ډیرو خلکو سره غم دی یاره یو مولوي صاحب راته دا وایي نو یو راله دا وایي نو یو راله دا وایي نو موږ چا پسې لړ شو دا خو دنیا دارالامتحان ده او دا اختلافات به د قیامت د سبا پوري ښه دا نوجوان په منډه منډه راغی الله وی وجاء من اقصى المدینة رجل دا رجل نارینو دی راغی نو میدان کی یکی یوازې ودرېده او دغه میدان کی تقریر او بیان شروع کا چې یا قوم اتبعوا المرسلین اے زما قوما دا کم ملمانه چې راغلی دي دا کم حق پرست چې راغلی دي د دې دا خبره ومنه دا ډېر بل شان خلق دی دا حق پرست دي الکه تاسو سره د حقانیت نښه څه ده د حقانیت دلیل در سره څه دی دی و یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا دین در ته بیانوي خو تاسو نه څه پیس نه غواړي څه اجرت در نه غواړي اسې مولوي صاحب تاسو چې دا درس نن شروع کوئ دی کې بس فارمونه ډکوئ چې دونه پیس پکې جمع کړي دا پکې بای زینو کی کنه لکه مونږ سره آنلاین دونه داخلاو کې دونه داخله راولېږي دا د حق پرستو نښه ده دی کې للهیتي او دی کې اخلاصي دی د الله د رضا دپاره خپل سرم ورکوي څنګه چې سیدنا خبیب رضی الله عنه کله شهید کیږي که نه هغه وخت کې یو څو مصرې وی فلست ابالی حین اقتل مسلما فلست ابالی حین اقتل مسلما
على أي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. غزان تواقع دا خودی که دا یو ټکی د دې اخلاص مناسبت سره چې وذالکا دا زچنن پانسی کیګما او دا ټول خلق می تماشې ته مشرکان را جمع کړي دي نو دا ولې می دی پانسی کیا وذالکا فی ذات الاله نو دا غزات د پاره اغزوان راغلی دی خلقو ته وی د دې میلمنو خبر او منه لا يسألكم اجرا تاسو ناس پیسونم نغواړي لا يسألكم اجرا سوجرتم دن نغواړي وهم مهتدون او دی په هدایت دي بل تقریر کړي دی دا ځکه څوک حق پرست بیا پریدي او خلک را جمع شوي دي او را ټینګړې دي را چولې دي ټوپونه په د پاسه والی کلمیم تیرا بار شوي دي او شهید کړي دي پځه او دا الله را طرفنا اعلان شو قیلت خل الجنه جنت تلاړ دغه رجل مو پیژندو کنه